بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم رشید صافي. تاسو ګورئ شاعر دستور. کتونکو نننۍ خپرونه چې دا زموږ د کشمیري مظلوم عوام ولس په نوم باندې ده، څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې نن په ټوله نړۍ کې او په خصوصي توګه په پاکستان کې د کشمیري وروڼو خویندو سره د یووالي ورځ مانځلی شي، او په دغه سلسله کې نن چې دی په پاکستان ټول پاکستان کې په صوبایي سطح باندې، په وفاقي سطح باندې، په آزاد کشمیر کې ځای په ځای باندې دلته چې کوم دي تقریبات شوي دي، جلسې جلوسونه شوي دي. وزیر اعظم پاکستان چې کوم دی هغه کوټلي ته تللی، عمران خان صاحب هلته چې د کشمیري وروڼو خویندو سره د یووالي اظهار کړی، او دغه شان د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي صاحب چې و هغه مظفرآباد تشریف وړی و، هلته د هغې قانون ساز اسمبلۍ ته چې کوم دی هغې خطاب کړی، او په هغې کې هم د کشمیري وروڼو خویندو سره د یووالي او د هغې سره د یکجهتۍ چې کوم اظهار شوی، او د پاکستان چې کوم زوړ سټانس دی، یعنی د کشمیري ولس سره په یو ځای باندې ودرېدل یا د هغې په شا باندې د ملاتړ چې کوم د پاکستان یو قدیم او یو زوړ سوچ دی د هغې تجدید یې کړی دی. او دې سره سره آرمي چیف چې کوم دی هغه هم د پاکستان د ولس د اړخه او د پاکستان د فوج د اړخه د مقبوضه کشمیر چې کوم مظلوم مسلمانان دي هغې سره د یووالي اظهار کړی، او اپوزیشن هم خپل حق ادا کړی دی. د پی ډي ایم چې کوم مشرانو هغې تګ کړی د مظفرآباد په طرف باندې، او هلته چې کوم دی د کشمیري ولس سره د هغې سره د یووالي او د یکجهتۍ اظهار کړی. په ننني پروګرام کې به کتونکو موږ همدغه زموږ بنیادي موضوع ده، موږ به د دې خبرې جاج اخیستو کوشش کوو چې په مقبوضه کشمیر کې د پاکستان چې کوم یو زوړ سټان دی د 83 کالو نه چې د کشمیري ولس د ازادۍ او د خودمختارۍ چې کوم یو د پاکستان غوښتنه ده، د کشمیري عوامو چې کومه غوښتنه ده، په دغه هکله باندې به موږ خبرې اترې کوو. په ننني پروګرام کې مختلف مېلمانه به چې کوم په دغې موضوع باندې اتارټي ګڼلی شي، د دې موضوع نه چې کوم خبر مېلمانه یي هغه به موږ سره موجود دي. موږ به جاج اخلو چې په 83 کالو کې د کشمیر د ازادۍ لپاره څه پرمختګ شوی دی، دا وخت څه زموږ یعنی د پاکستان په لاس راغلی دی، او د کشمیري ولس چې کوم خواهشاتو د هغې د تکمیل لپاره څونه لار همواره شوې ده، سمه شوې ده، او په دې کې چې کوم مشکلات دي په هغې په هکله باندې موږ خبرې اترې کوو. نو زه غواړم چې کوم موږ سره دا وخت په سټوډیو کې میلمه موجود دی، ډېر ریلیونټ میلمه دی، د بین الاقوامي امورو ماهر دی، د سیاسي امورو ماهر دی. تاسو وخت په وخت باندې د هغې چې کوم د تجزیې چې کوم دی هغه د میډیا په لارې باندې د هغې چې کوم یو ایکسپرټ اوپینینز دی د هغې نه اکثر تاسو مونږ خبرو. نو دا وخت ما سره موجود دی ډاکټر منظور افریدي صاحب. زه د هغه سره خپلو خبرو اترو آغاز کوم، او دې کې به زموږ کوشش دا وي چې نور میلمانه هم په دې پروګرام کې په راتلونکي وخت کې هغې موږ شامل کړو. ډاکټر صاحب ستاسو راتګ ډېره مننه. ډېره مهرباني جي. ډاکټر صاحب ما څنګه چې په دې ابتدایه کې وویل چې کوم د کشمیري ولس چې څونه د پاکستان او د هندوستان د وجود تاریخ دی، همدغه عمره د مقبوضه کشمیر د مسلمانانو د ازادۍ د تحریک همدغه عمر دی. دا 83 کاله چې تیر شو، ستاسو په نظر کې تر دې دمه پورې کشمیري ولس چې کوم دی یا مسلمانان چې کوم دي هغې د خپل دغه مقصد ترلاسه کول، د حریت چې هغې غواړي، د ازادي چې کومه غواړي، خودمختاري چې کومه غواړي، خپل اختیاري چې کومه غواړي، په دغه کې ستاسو په نظر کې که تاسو موږ ته وویلی شئ چې تر دې دمه پورې کشمیري ولس کومه ګټه ترلاسه کړې ده، نو بیا دا کوم چې مشکلات دي په هغې باندې به هم خبرې اترې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. صافي صاحب دا یو بنیادی سوال دی. ظاهره خبره ده چې د کشمیر مسله تاسو هم ذکر وکړو چې دا د نه صرف د هندوستان او پاکستان ترمنځ بلکې په ټوله نړۍ کې د فلسطین د مسلې سره سره دا د کشمیر مسله د ملګري ملتونو یعنی د اقوام متحده د سلامتي کونسل په میز باندې تر اوسه پورې حل طلب پراته ده چې د دې تصفیه او د دې حل کېدل ضروري دي. په دې کې کومه پورې د کشمیر خلکو هغو ته څه په لاس ورغلی دي، کومې ګټې یا فایدې اوچتې کړي دي، او په کوم ځای کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي، دا یو اوږد تاریخ دی. په لنډو الفاظو کې که زه دا ووایم چې
اول به مونږ په ګټو باندې هغه وکړو خبره وکړو کشمیري ولس ته چې کومه ټولو نه وړومبۍ ګټه حاصله شوله هغه ده چې پاکستان یې مرسته وکړله ځکه چې کوم د تقسیم هند یوه فارموله وه یو منصوبه جوړه شوې وه کوم ته پارټیشن پلین ویلی شي د هغې مطابق کوم ځای کې چې مسلمانان په اکثریت کې وو هغه یو جدا ملک یعنی پاکستان په صورت کې او کوم ځای کې چې هندوان په اکثریت کې وو د هغو له جدا ملک چې نن سبا د هندوستان په شکل کې موجود دی نو دارنګې په هغې وخت باندې 1500 او 15 داسې ریاستونه وو چې هغې ته پرنسلي سټیټس په انګریزي کې ویل په هغې کې یو د کشمیر ریاست هم شامل و خو هغه په سازش باندې هندوستان ته ورکړلی شولو زه ډېر په هغه پس منظر کې نه ځم خو صرف دا درته وایم چې کومې فایدې یا کشمیري ولس ته څه په لاس باندې رالل یوه دا چې پاکستان یې د وړومبۍ ورځې نه مرسته وکړله د 1940 او 48 چې کوم پیله جنګ د هندوستان پاکستان ترمنځ هغه په همده کشمیر باندې وشولو یعنې د وړومبۍ ورځې نه پاکستان د کشمیریانو سره په دې کشمیر تنازع باندې شامل شو دویمه ګټه ده چې په دې کې بیا ملګري ملتونه راځي او هغو دلته ډزبندي کوي سیزفایر کوي او یعنی دا نه صرف د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه حساب شوه بلکې دا یوه نړیواله جګړه جوړه شوله بله ګټه ده چې سلامتي کونسل په دې باندې ایکشن اخلي د هغې قرارداد په بنیاد باندې نه صرف جنګ ودرېږي د دواړو هیوادونو په ترمنځ بلکې دارنګې هغه قراردادونو کې ویلی شي چې حق خود ارادیت یعنی د خپلواکي واک چې کوم دی هغه د کشمیریانو ته ورکړی شي هغه ځان له ریاست غواړي هندوستان سره شاملېدل غواړي یا پاکستان سره شاملېدل غواړي نو د سلامتي کونسل تر اوسه پورې داسې 11 قراردادونه د کشمیر په مسله باندې موجود دي بله ګټه موږ په دا ویلی شو چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ یو بل کوشش هم وکړی شو د شملا معاهدې تر مخه په 1902 کې چې کله اندرا ګاندي او ذوالفقار علي بټو هغو خپلو کې ملاقات وکړلو او دی وویل چې دا د کشمیر مسله به هندوستان او پاکستان په دوه اړخیزه خبرو باندې حل کوي یعنی دی چې کوم ملټیلیټرل فورا دي د هغو نه یې راوویستو بایلیټرل فورم یعنی دو ملکونو په منځ ته یې دغه څیز راوړلو نو بله ګټه ورته موږ پکې دا ویلی شو ورسره مخکې که په دې فایدې په خبره کې لاړ شو نو بله دا چې کله کشمیریانو ته دا خبره معلومه شوله چې موږ ته په سیاسي تګلاره باندې هندوستان کله هم خپل د خپلواکۍ حق نه راکوي نو هغو مسلح جدوجهد شروع کړو اسلحه یې وچته کړه په 1989 کې باقاعده د هغو د ازادۍ د تحریک آغاز کیږي په هغې بنیاد باندې صرف یو کال پاس 1990 کې به یې داسې یو قانون هم نافظ کولی شي چې هغې ته د آرم فورس ډاکټر صاحب یعنې وینا مو دا ده چې 3 یا کاله د یو مقصد دپاره یو غټ مقصد دپاره د حاصلولو چې کوم جدوجهد شوی دی نو په هغې کې غټې ګټې ترلاسه شوي دي خو مقصد چې کوم بنیادي مقصد دی یعنی ازادي حاصلول یا د پاکستان چې کوم یو سټانس دی د پاکستان سره د الحاق هغې کې لا اوس هم نور هم دغه مزل پاتې دی موږ سره دا وخت موجود دی کتونکو دفاعي تجزیه نګار دی او چې کوم د کشمیر امورو دی نو په هغې باندې هم د هغې ډونګی نظر وي بریګیډیر ریټایرډ سید نظیر صاحب هغې موږ سره موجود دي د هغې نه هم ځان پوهیو چې د کشمیر دا کومه مسله ده په هغې باندې د هغې څه نظر دی بریګیډیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بریګیډیر صاحب ما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړه دا 3 یا سفر چې د کشمیر د ازادۍ تحریک کم تر دې دمه پورې د پاکستان د وجود سره د هغې دا تحریک هم شروع دی دا 3 یا کاله چې تیر شو نو ظاهره ده بعضې تحریکونه خو داسې هم دي چې په هغې کې د کامیابۍ دپاره صدیانې پکار دي مونږ خو په دغې خبره باندې قایل هم یو کشمیري ولس چې کوم استقامت دی یا د هغې چې کومه دا وخت ځوانې جذبې دي نو د هغې نه هم دا ظاهریږي چې کشمیري عوام چې کوم دي هغه د خپل د حق د حصول لپاره چې کوم دي اوس هم چمتو دي او ستړي نه دي خو ستاسو په نظر کې په دفاعي نقطه نګاه سره که موږ ستاسو نه پوښتنه وکړو ستاسو تجربې نه فایده اوچت کړو لږ موږ او زموږ دا کتونکي پوه کړئ چې دا 3 یا کالو کې چې کشمیري عوامو کوم سفر کړی دی آیا دا حوصله افزا دی که نه د دې نه څه نور هم بهتر کیدی شو
ډېر شکریه. ډېر اهم سوال دی، خصوصا په دې لوړ کې چې 3 کاله خو تېر شو او د چې کوم حق دی هغه خو په بین الاقوالي قانون کې او بل طرف ته د اقوام متحده په قراردادو کې او هغه قرارداد چې پاکستان هم منلی دی، هند هم منلی دی او د هغې نه علاوه کشمیریانو هم منلی دی، هغه قرارداد هم په خپل ځای کې بلکې قراردادونه موجود دي، لیکن د هغې باوجود په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي یو طرف ته، او بل طرف ته کشمیریان چې کوم دي هغه چې خپل حق دی د هغې نه دستبرداره شوي دي، نه ستړي شوي دي، تر اوسه پورې جدوجهد کوي. بل طرف ته پاکستان چې کوم دی هغه هم د قرارداد مطابق د هغوی دپاره د حق خود ارادې حق غواړي او هغه هم پاکستان په هغې باندې تر اوسه ولاړ دی. لیکن بل طرف ته هندوستان دی چې هغه حق هغوی ته نه ورکوي او د هغې دپاره هغوی چې څومره ظلم زیاتې سختي یا خپلې غربي استعمالۍ هغه ټولې کوي او تر اوسه پورې هغوی په دغه جخ کې ځان سره ساتلي دي، که د هغوی خوښه ده او که ناخوښه ده خو دغه کېږي. ها په دې دور کې لومبی جنګ هم وشو چې 48 کې و، د هغې نه پس پکې 65 کې جنګ هم وشو او بیا 71 کې جنګ هم وشو. د دې نه علاوه نور هم د کشمیر په محاذ باندې ډېر ځای جنګونه او کارګل اپریشن پکې هم شوی دی. نو مطلب دی چې دواړو ملکو په دې باندې یو قسم لا د جنگ حالت ته هم تللی دي، په ځکه چې د کشمیر مسله د یو بل دپاره او خصوصا د پاکستان دپاره یو قسم لا وایي چې شارک دی یا د پاکستان وینه د دې نه د اوبه تېرېږي په دغې باندې پاکستان ژوندی دی او بل طرف ته یو اصولي موقف دی. لیکن اوس زه دې طرف ته راځم چې آیا دا جدوجهد چې کوم دی دې تر اوسه څه رنګ څه ګټه راوړلې ده؟ یو خو دا دی چې دا جاري دی، ښه خبره دا ده چې دا جاري دی او په دې کې تیزوالی راځي دي کموالی نه راځي، یو خو دا اشاره ده. دویمه خبره دا ده چې اوس چې کوم په کشمیر کې کوم حالت دی نو د هغې ته د دنیا توجه هم ته راګرځېدلې ده چې د انساني حقوقو خلاف ورزي ده هغې په طور هم، او بل طرف ته چې په هغوی باندې کوم جبر دی لاکډاون دی هغې طرف ته هم، او درېیم طرف ته هندوستان کې په خپله یو داسې حکومت راغی چې هغه د ظلم زیاتي او خصوصا نه صرف کشمیریانو سره بلکې خپلو عوامو سره زور زیاتي شروع کړو، خصوصا ماینارټي سره. نو اوس د هندوستان چې کومې هغه وړاندې اخلاقي یا بل طرف ته څه موجودګي وه یا په هغې باندې د هغوی زور هغه کمزوری کېږي او موقف چې کوم دی د پاکستان یا د کشمیریانو رو ځای نیسي. بل خبره پکې دا ده چې آیا دا به د ټوپک په زور باندې یا دا د پاکستان سره په جنگ باندې به دا حاصلېږي؟ جنگ خو د دواړه اټمي ملکونه دي، د دوی په منځ کې به داسې وي لکه یو بل دواړه چې تباه کېږي، میچوالي شور ډسټرکشن، هغه خو ناممکنه ده. البته د کشمیر په محاذ باندې به دا ګرم وي او دا به چلیږي او دغه به هله د دې حل روزي چې یا خو کشمیر د هندوستان دپاره د قیمت په لحاظ سره کاغه جاني دی، کاغه مالي دی، کاغه اخلاقي دی او که سفارتي دی، د هغوی دپاره برداشت کول ناممکن. یعنې بریګډیر صاحب وینا مو دا ده چې د کشمیریانو کم جدوجهد دی هغه په صحیح سمت روان دی او چې کم نتایج دي نو هغه هم حوصله افزا دي. کتونکو د دې دواړو محترمو مېلمنو سره زموږ د گفتگو چې کومه ده د کشمیر د یوم یکجهتي کشمیر په حوالې باندې چې کوم زموږ خصوصي خپرونه ده دا به همدغه شان جاري وي، خو دا په پروګرام کې شوی دی یو وړی د شان دمې وخت. تاسو خیبر نیوز ګورئ. پروګرام کې یو وارې بیا تاسو ته هرکلی وایو. کتونکو زموږ نننی پروګرام چې کوم دی هغه د کشمیري روڼو خویندو سره د یووالي د رورولۍ د یکجهتۍ دپاره چې کومه ورځ منځلې کېږي په هغې په نسبت باندې دی او زموږ سره میلمانه موجود دی. موږ د کشمیر په حقله باندې خبرې اترې کوو. مقبوضه کشمیر کې چې کومې دا وخت د هندوستان د طرف نه ظلم زیاتې روان دی او هلته چې کوم په مسلمانانو باندې دغه د جنت غوندې وادي چې کومه ده هغې نه چې یو دوزخ جوړ کړی شوی دی په هغې هکله باندې موږ دغه صورتحال چې کوم دی هغه ستاسو مخو ته د ایښودو کوشش کوو. او وختي ډاکټر صاحب یو خبر وکړه چې پاکستان تر خپل وسه پورې یا زموږ چې کوم ریاست دی هغه تر خپل وسه پورې د کشمیري ولس سره د نن نه چې څنګه 3 او یا کاله مخکې پاکستان وجود څنګه راغلی جوړ شوی و هماغه شان د هغې سره
چمتو ولاړ دی او تر دې دمه پورې د پاکستان په سټانس کې څه تبدیلي نه ده راغلې. خو ډاکټر صاحب زه لږ شان دغه بحث لږ مخکې یو طرف ته لږ بوزو چې تاسو څنګه چې وویل چې اقوام متحده هم د کشمیري ولس او د پاکستان د موقف کو وګورئ چې د هغې څنګه تاسو وویل چې 11 قراردادونه په دې هکله باندې د سلامتي کونسل په دې هکله باندې پراته دي. نو د دې نه خو دا ظاهریږي چې اقوام متحده په اصولي توګه باندې د کشمیري ولس او د پاکستان د موقف سره یو شان دی، د هغې سره په یو پیج باندې دی. خو بیا ولې لکه که موږ وګورو نو ورځ تر ورځه په کشمیر کې چې کوم دی ظلم زیاتې د هندوستان چې کوم جبر دی په هغې کې اضافه راځي، د کشمیري وروڼو خویندو په مصیبتونو کې اضافه کیږي او هغې ته بظاهره د ازادۍ چې کوم هغه یو اخري منزل دی نو هغه ترلاسه کیږي نه. بنیادي وجوهات چې د وختي خو ما تاسو نه کامیابو ته پوښتنه وکړه په دې 3 کالو کې هغه کمې مواقع دي یا کم اقدامات دي چې د هغې د وجې دا کشمیري وروڼه چې کوم دي او خویندې چې کومې دي هغه د ازادۍ د نعمت نه تر دې دمه پورې محرومه دي. په دې کې د ناکامو که موږ ذکر وکړو یا کومې شخړې په دې کې راځي چې تر اوسه پورې کشمیریانو ته د حق ولې په صحیح توګه باندې ور نه کړی شو یا هغه ازادي منزل یې ترلاسه ولې نه کړی شو. په دې کې یوه خبره دا هغه د ملګري ملتونو قراردادونه خو شته دی چې پاس شوي دي په کشمیر باندې، خو د هغو عدم دلچسپي ده، یعنی دلچسپي پکې نه علي. ټیک شوه، د دې موږ سره مثال شته که هغو دلچسپي اغستی نو چې څنګه مشرقي تیمور آزاد شو د انډونیشیا نه کشمیر به آزاد شوی و، چې څنګه جنوبي سودان آزاد شولو کشمیر به آزاد شوی و، خو د هغو عدم دلچسپي ده. او نه هلته مسلمانان خو نو یا عیسایانو یا نورې فرقې چې وې د هغوی مفادات مشرقي تیمور کې او په جنوبي سودان کې اکثریت چې دي هغه عیسایان دي. د مذهب پکې یو فیکټر دی، یو غالب فیکټر دی پکې، خو ټوټل فیکټر نه دی، نور داسې فیکټرز هم پکې شته. د کشمیر چې کومه مسله یو خو دغه د ملګري ملتونو عدم دلچسپي، دویمه خبره پکې دا هغه د دغو هیوادونو یا د ملکونو هغو خپل مفادات په خاص توګه باندې د سلامتي کونسل چې کوم 15 مستقل غړي دي چې په هغه کې امریکا، برطانیا، فرانس، روس او چین شامل دی. د دې تاسو ته پته ده چې کله پاکستان په 1940 کې باقاعده د امریکې یو اتحادی جوړ شو، سیټو او سینټو معاهدې په هغې باندې لاسلیک وشول، نو په هغې وخت نه روس د پاکستان خلاف شو. نو کله به داسې یو یعنی د ترقي په طرف به یو قدم چې تلو د کشمیر په حواله سره چې یارې څه نه څه د اوس وکړی شي، هغه څیز به روس ویټو کړلو. ایون په بنګال په جګړه کې چې کله هلته د سیز فایر دپاره یو قرارداد پیش شو چې په هغه باندې چین موږ ته سپورټ راکړی و، هغه هم روس ویټو کړی و، په هغې وجه باندې فال آف ډاکا وشو او بنګال بنګلادیش جوړ شو. نو په دې کې د سلامتي کونسل دغه غړو په سړه جګړه کې کولډ وار زمانه کې خاص توګه باندې روس د مخالفت کړی دی. اوس سوال دا پیدا کیږي چې اوس خو په روس کې سوشلیست نظام نشته، اوس خو روس هغه شان د پاکستان دشمن یا هغه شان د هندوستان دوست هم نه دی. اوس څه دي؟ اوس پکې د اوس هندوستان په خپله یو غټه منډی دی، یو غټ مارکیټ دی، د دې چې څه لکه ټریلیونز آف ډالرز د دې اکانومي ده، د هغې مفادات وګوره د متحده عرب امارات، د سعودي عرب، د عمان، د بحرین، د دو تجارت چې مونږه اسلامي وروڼه یې ګڼو، ټیک شوه، د هغو تجارت د هندوستان سره پاکستان په نسبت باندې ډیر زیات دی، بلکې مودي ته یعنی ډاکټر صاحب که موږ خبره ساده کړو نو د دنیا د مفاداتو یا د معاشي مفاداتو د هغې تابع ده او د هندوستان معاشي طاقت د پاکستان په مقابله کې ډیر زیات دی. نو کو نوره نړۍ ده، کو یو این او ده، کو سلامتي کونسل ده، د هغې خو خپل سټیک دي یا د هغې خپل مفادات دي. همدغه وجه ده چې مسلمان ملکونه ما سوای د ترکیې او د ملیشیا نه ما ته د کشمیر په سټانس په حواله کې بل مسلمان ملک هم همداسې پاکستان سره ولاړ نه ښکاري. یوه خبره به صرف زه پکې اضافه وکړم، په خاص توګه باندې د لاین 11 چې کوم حملې او بریدونه په امریکا باندې کیږي، د هغې نه پس دغه د کشمیر مسله
لا ساړه شوله یعنی د هندوستان چې کومه بالادستي وه هغه نوره هم زیاتیږي وجه د دې چې په ټوله دنیا کې د ترهګرۍ خلاف یو نړیوال جنگ شروع کیږي او ظاهره خبره دلته چې کوم تنظیمونه وو په کشمیر کې هغه دهشتګرد یا ترهګر چې کوم دی د هغې اعلان کولی شي نو په دې د یرې د وجې پاکستان چې کوم دی یو نړیوال فشار پې راځي دباو پې راځي د هغې لاندې پاکستان بیا هم په اولو ورځو کې 9/11 نه بعد دوه درې کاله چې په هغه کې بیا خاموشي اختیار کوي. ټیک شو بریګیډیر صاحب تاسو خو د ډاکټر صاحب خبره واورېده د زموږ د پښتو یو ډېر غټ شاعر تیر شوی قلندر مومند صاحب د هغې وینا وه نن چې په ما ده نو په ما ده تاسو ته نن چې په ما ده نو په ما ده په آرام پراته ای د دنیا ولسه تاسو ته ضمیر څه وایي. زه همدغه خبرې ته تاسو طرف ته راځم چې دنیا چې کومه ده د هغې ضمیر د کشمیر په هکله باندې ولې مړ دی یا څنګه چې یو فیکټر خو په موږ په دغه کې په چې کوم ډاکټر صاحب راته وضاحت وکړو په هغې باندې خو هغې موږ پوه کړو چې معاشي یا چې کوم اقتصادي مجبوریانې دي د دنیا یا د مسلمان ملکونو هغه د هندوستان د غټ یو معاشي قوت د وجې چې کوم دی هغې ته تابع دي یا هغې د لاندې دي نور څه وجوهات کیدی شي د دې نه علاوه که د هندوستان د معاشي قوت یا د هغې اهمیت ته موږ یو طرف ته کړو نو نورې غلطیانې یا نورې خامیانې یا نورې مجبوریانې د نړۍ په سطح باندې د پاکستان په سطح به بیا خبره کوو هغه تاسو ته کمې ښکاري؟ یقیني خبره ده چې دې کې څنګه چې حالات بدلیږي نو هغه شانتې جیو سټریټیژیک پوزیشن هم بدلیږي او د دنیا کې چیرې هم داسې دي چې همیشه یو ملک دشمني او همیشه یو ملک د دوست وي او البته پړوسیانو کې چې ښه وخت تېرېږي خو ښه تېرېږي او که نه که بد وي نو بیا ډېر زیات نقصان دیږي دغه وجه ده چې اوس صرف اقتصاد نه دی بلکې دې کې اضافه دا کولم چې اوس د امریکې په هندوستان کې دلچسپي ځکه زیاته شوې ده چې د چین خلاف د هغوی چې کوم یخ جنګ شروع دی په هغه یخ جنګ دپاره دوی یو ګرم محاذ یو ملګری هغه ساتي د چین په پوله باندې او هغه پاکستان خو د چین ملګری دی نو ضروري خبره چې هندوستان کله چې د روس د دایرې نه ووته ځکه چې روس ته خپله کمزوری کړو نو هغوی امریکې طرف ته لاس واچوو او د هند دا پالیسي ده چې هره غوا چې کومه لنګه وي د هغې نه هغوی ښوده پی اخلي او هغه غوا ته د هغې پورې واښه یا دغه ورته اچوي د هغوی مفاد لټوي تر څو پورې چې دوی له پی ورکوي هغه ماته قاعده حساب کتاب دی نو به هر حال اوس د امریکې میخه ورته لنګه ده یا غوا ورته لنګه ده او د هغې نه هتیار هم اخلي هغې نه ډیپلوماټیک سپورټ هم پې اخلي او بل طرف ته چین ته هم څه نه څه پندی وهي او وایي چې امریکې ته هم وایي چې موږ ستا دپاره به د چین خلاف دلته یو قسم له موږ په انګریزۍ کې ته ګولډ ورک یا یو قسم له محاذ یا تربور وایي ورته نو دغه هم یو وجه ده دویمه وجه دا هم ده چې د شخړې دي د صرف پاکستان سره نه دي بلکې چین سره په سرحدي مقاماتو باندې ډېره زیاتې جګړې دي او ډېر زیات په تاسو لیدلي چې په دې ګرمو کې خپلو کې یو بل سره تاوتریخوالی او بلکې کافي د دوی شل فوجیانې هم وژلي او د دې نه علاوه نور هم دا څیزونه ډوکلام کې دی په هغې کې هم او چین سره باقاعده محاذرهیي شروع ده اوس په دې کې یو ښه فکټر دا راغی د پاکستان دپاره او د کشمیریانو دپاره چې چین په لداخ باندې خپله پوره دعوه وکړله او هغه ته د هندوستان چې کومه مورچه ده یا د کومې اوبه چې راځي پاکستان ته هغه د دغې علاقې نه تېرېږي او د هغې چې کومې منبع دي ادا کړي نو دغه د چین په د کشمیر په مسله کې شاملېدل د پاکستان طرف ته یو سټریټیژیک لحاظ سره یو مضبوطی یا پشتیبانی ده دغه پشتیبانۍ په دغه کې دوی اوس د سی پیک او هغې سره یو بل روډ هم دوی پلان کړی دی چې دا به موږ تېروو هغه به د کشمیر دا کومه پوله چې ده ارضي دې سره به جوخت تېرېږي نو مطلب دا دی چې د دواړو مفاد اوس یو ځای شو نو تا سره په سکیورټي کونسل کې چې یو داسې غړی موجود دی چې هغه پوخ پنبړي او هغه ستا په طرف یې او تا سره مفاد یوي نو ضروري خبره چې اوس د دغه طرف ته به موږ ته د کم از کم د پاکستان خلاف یا د
داسې قرارداد به نه راځي او نه به دومره فشار راځي. او بل طرف ته د کشمیر مسله لکه 2000 چې وړاندې د چین په مدد سره په ډسکس شوه په ملګرو ملتو کې، داسې به نور هم دی هم ډسکس کېږي. او درېیمه خبره دا ده که دواړه یو ځای فشار راوړي او په هند باندې، نو هند بیا د دوو د مقابلې نه دی، وایي خو لیکن کولی نه شي. او بل هند دومره هوښیار دی چې هغه به د امریکې دپاره چین سره جنګ ونه کړي، لیکن البته فایده ترې ضرور وچته. یعنی وینا مو دا د بریګیډیر صاحب کو د هندوستان هر څومره ډېر غټ معاشي یا اقتصادي قوت ولې نه وي، خو بیا هم یو وخت په داسې راځي چې د کشمیري ولس او د کشمیري مسلمانانو چې کوم د ازادۍ خواهش دی هغه به ضرور پوره کیږي. کتونکو د میلمنو سره زموږ خبرې اترې دا وخت په جاري وي، خو پروګرام کې شوې د بلې دمې وخت. پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې ډاکټر صاحب د وزیر اعظم صاحب دا خطاب چې نن په کوټلي کې دی کې یو دوه درې بنیادي نکات وو، اگرچې خو ډېر اوږد تقریر و بیا خو پکې سیاسي موضوعات هغې هم ډسکس کړي، خو هغې کې یو خو دا و چې پاکستان یو وارې بیا هندوستان ته د کشمیر د مسلې د حل لاره چې کوم ده د مذاکرات د لارې د راوښکو یو پیشکش کړی دی. یو خو راته دا ووایه چې آیا د مودي غوندې هټدرم حکومت یو بنیاد پرست یو تنگ نظر حکومت چې هلته موجود دی چې کوم ځای کې د تیرو د 2019 نه چې کوم دی د ټول کشمیر نه یو غټ جیل چې چا جوړ کړی دی، د دغه شان حکمران سره به پاکستان څه توقعات ساتي چې د مذاکراتو یو آفر بیا پاکستان د طرف نه شوی دی؟ او وختي چې کومه خبره مونږ کوله نو د اقوام متحده نه هم یو وارې بیا عمران خان صاحب ګیله کړې چې اقوام متحده چې کوم دی هغه خپل کردار نه لوبوي. دا دوه نکات چې کوم دي، نور نکات هم دي د دې تقریر او د صدر پاکستان چې کوم تقریر دی هغه هم ډېر اهم دی، خو زه غواړم چې لاول په دې باندې خبره باندې موږ پوه کړو چې آیا پاکستان ته د مذاکراتو دعوت د ورکول پکارو د سټیج کې، او بیا د هغې د نتایج د مودي غوندې هټدرم حکمران نه هغه ساتل څومره لکه تاسو ته یو دانشمندانه فیصله یا یو سوچ ښکاري؟ په سفارتي او سیاسي توګه باندې د پاکستان د حق جوړېدی شي چې هغه د مذاکراتو دعوت ورکړي. پاکستان مخکې هم داسې د خبرو اترو دعوت ورکړی دی، خو زیاترې چې اهم معاهدې شوې لکه شمله معاهده شوله ما مخکې ذکر وکړو دا د کانګرس سره شوې وه، او کله هم که داسې څه انیشیټیو اخیستی شوې ده هغه د پاکستان لخوا، نو هلته به په هند کې د کانګرس حکومت و. صرف یو داسې مثال موږ سره شته دی چې هغه د اټل بهاري واجپايي په صورت کې چې هغه لاهور ته راغلی او لاهور ډیکلریشن شوی و. خو په دې حالاتو کې کوم د عمران خان دا وینا ده، پاکستان ډېر چې کوم رایټسټ سیاسي قوتونو هغه مسترد کړی او ډېر غټ احتجاج په پاکستان کې عمدسې د خاص کر مذهبي جماعتونه جماعت اسلامي خصوصي توګه بالکل په دې کې چې کوم د عمران خان وینا ده بیا د مذاکراتو دعوت ورکول دي، نو هغه په پښتو کې لګوي چې پړه اچول، پاکستان په پړه واچوله، هغوی مني یا نه، خو ظاهره خبره ده چې هغوی به نه مني. ولې یې نه مني؟ د دې دوه درې وجوهات دي. یوه وجه یې دا ده چې آلریډي د بی جی پی بھارتیه جنتا پارټي چې کوم حکومت دی هغه ډېر زیات یو سختگیر او یو متعصب حکومت ګڼلی شي. دویمه ده چې د هغو کومه نظریه ده چې کوم هندوتوه ډاکټرین دی په هغې باندې هغو قایم دي، او د هغو دا د ډاکټر صاحب بخښنه غواړم ستاسو خبره به لږ دې ځای کې زه کټ کوم، او ستاسو په اجازت باندې دا وخت موږ سره موجود دی د یو عظیم کشمیري حریت پسند رهنما سید علي ګیلاني صاحب په پاکستان کې نماینده، هغې موږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی عبدالله ګیلاني صاحب، هغې سره زه غواړم چې د هغې نظر هم واخلو. ګیلاني صاحب بہت شکریہ. جی السلام علیکم رشید صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. گیلانی صاحب ہم آپ سے جو پشتو زبان میں ہم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہم آپ کی جو نظر بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اور آپ کی بات جو ہماری ناظرین ہے ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے جان سکے، آج آپ نے سنا ہوگا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوٹلی آزاد کشمیر میں ایک خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر
نریندر مودی کو دعوت دی ہے، ہندوستان کو دعوت دی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں بحیثیت کشمیر رہنما کے، کیا پاکستان کو ایسی دعوت ایک دفعہ اس کی دوبارہ تکرار کرنی ضروری تھی، اور دوسرا آپ کچھ امید لگا سکتے کہ مودی جیسا ہٹ درم حکمران کیا واقعی پاکستان کی اس پیشکش پہ کچھ مثبت رد عمل ہم ان سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے رشید صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے، پاکستان کا رویہ تو اس حوالے سے ہمیشہ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے مذاکرات کی میز پر آ جائے اور اس مسئلے کے تینوں فریق جو ہے کشمیری قوم کے نمائندے اور پاکستان کے نمائندے اور ہندوستان کے نمائندے بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں۔ لیکن آپ جانتے ہیں اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ ہٹ برمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کبھی انہوں نے مذاکرات میں کشمیر کے حوالے سے، خاص کر مذاکرات میں کبھی انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اگر کبھی بھی مذاکرات کی بات کی ہے تو وہ صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کی چال تھی اور پوری دنیا کو گمراہ کرنے والی بات تھی، کیونکہ جب جب کشمیر کے اندر ہندوستان کا ظلم بڑا ہے تب آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے اندر اپرائزنگ جو ہے وہ اور زیادہ ہندوستان کے خلاف بڑھتی گئی ہے، اور اس اپرائزنگ کو ایک طرف سے ہندوستان اپنے ظلم و جبر کے ذریعے سے کشمیر کے اندر کرش کرتا رہا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پہ کسی قسم کی کوئی آواز ان کے حق میں آئے، اس کے نتیجے میں ہندوستان ہمیشہ ایک ڈھونگ رچاتا رہا ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی جو ہے خواہش رکھتا ہوں مذاکرات کے ذریعے، لیکن کبھی بھی تاریخ گواہ ہے پچھلے 72-73 سال کی، ہندوستان نے کشمیر کے اوپر کبھی مذاکرات کی حامی تو بری ہی نہیں ہے، معنی خیز مذاکرات تو دور کی بات ہے۔ اب پاکستان کا اس حوالے سے بار بار مذاکرات کی دعوت ہندوستان کو دینا، یہ ایک طرف سے اگر آپ سفارتی محاذ پہ کہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس جو آپ کا رویہ اس حوالے سے رہا ہے، دنیا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس رویے کو شاید اپریشیٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نٹشل ریزلٹ کیا ہے، کیا ہم اس حوالے سے مسئلے کو حل کر پائے ہیں، اور کیا جو ہماری اگر ہم سمجھ لیں کہ ہماری نیک نیتی ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیا ہندوستان نے ہماری نیک نیتی کا جو جواب ہے آج تک وہ مثبت دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کشمیر کے اندر قتل عام تو جاری ہے، اور اس قتل عام کو روکنا کیسے ہے؟ ابھی یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے ہماری بالکل ہمسائیگی میں، بلکہ آپ کی اس طرف سے زیادہ ہی وہ ہمسائے ہیں، آذربائیجان میں جو ہے نگورنو قرباخ کا جو واقعہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جس وقت اغیار جو ہے اور غیر ملکی طاقتیں جو ہے وہ آپ کے علاقوں پہ قبضہ کرتی ہے، ان علاقوں کو کیسے چھڑایا جاتا ہے، وہ بھی تازہ سبق تو ہمیں آرمی آذربائیجان نے دیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کروں، کشمیر کی صورتحال تو اس وقت اس طرح ہے، اور پاکستان کی سفارتی کوشش ہے، اگر اس کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو ملا کے بات کریں تو میں آپ سے عرض کروں اور آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک شیرنی جو ہے جنگل میں، اس کے بچے جو ہیں وہ ہاتھی نے اپنے پنجے کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، ان کو ہاتھی کچل رہا ہے، اور شیرنی جو ہے پوری دنیا میں شور مچاتے پھر رہی ہے، یار میرے بچے ہاتھی نے دبائے، ان کو نکالنے میں مدد کرو۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا جو ہے، دنیا کے سامنے شیرنی کی وہ چیخو پکار جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اگر شیرنی اپنا حسب و نسب بھول کے کسی لوور یعنی کم تر جانور کا روپ اختیار کرتے ہوئے اور چیخو پکار کرے، وہ جو شیرنی کا اصل رول ہے وہ ادا نہ کرے، تو دنیا میں وہ جسٹیفائیڈ تو نہیں ہو سکتا۔ گیلانی صاحب، آپ کی بات سے معذرت، میں قطع کلامی کے لیے معذرت، میں جو آپ کی بات سمجھ سکا ہوں کہ کشمیری عوام کا اور پاکستان کا اقوام عالم سے تو ایک واضح انداز میں گلہ بنتا بھی ہے، اور واقعی جو اقوام عالم ہے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ ان کی آنکھیں بند ہی رہی ہے۔
ایک تو آپ کی بات جو میں سمجھ سکا کہ مودی جیسی سرکار کے ساتھ مذاکرات کی پیشکشیں اور ان سے بات کرنے کی کوششیں لا حاصل کوشش ہی ثابت ہو سکتی ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستانی سائٹ پہ تو بہت سارے جو عمران خان صاحب کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں عمران خان صاحب کی کشمیر پالیسی سے زیادہ خوش نہیں ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرحد کے اس پار جو ہماری کشمیری بہن بھائی مقیم ہے جموں کشمیر میں، ان کا پاکستان کی جو موجودہ کشمیر پالیسی ہے اس حوالے سے ان کا تاثر کیا ہے، ان کی فیلنگ کیا ہے، پاکستان کے کردار سے مطمئن ہیں وہ لوگ؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ہندوستان کی جو کشمیر کی پالیسی آج تک رہی ہے، دیکھیے جب آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو موازنہ کرنا پڑتا ہے. جی آپ کو موازنہ ہندوستان کی جو کشمیر کی پالیسی رہی ہے وہ رائٹ فرام 1947 جو ہے وہ پروسیس بیسڈ پالیسی رہی ہے. ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت نے آ کے کشمیر کی پالیسی کو چینج نہیں کیا ہے. ہندوستان کے کسی سیاسی رہنما نے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے کسی قائد نے کبھی کشمیر کے اوپر اپنی پالیسی سے یو ٹرن نہیں لیا، کوئی دوسرا جو ہے وہ فارمولا پیش نہیں کیا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے آج تک کشمیر کے اوپر کوئی نیشنل پالیسی نہیں رہی ہے اور واضح طور پہ نہیں رہی ہے. یہ گلہ ہمیں ہمیشہ رہا ہے پاکستان کی قیادت سے، آج بھی ہے، ماضی میں بھی رہا ہے. اور جب تک پاکستان اپنی پروسیس بیسڈ اور واضح کشمیر پالیسی نہ بنائے اور اس کے اوپر سٹک نہ رہے، انہیں نیشنل پالیسی آپ کی کشمیر کے اوپر ہونی چاہیے اور اس نیشنل پالیسی کو کوئی بھی سیاسی جماعت آ کے چھیڑ نہ سکے. وہ اسی پالیسی کے اوپر اگر آپ چلے ہوتے آج تک تو شاید ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے. ہماری بھی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے ایک مثال عرض کی تھی شیرنی والی، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا موجودہ پالیسی سے مطمئن ہے یا نہیں، میں نے تو بڑی آپ کو واضح مثال دی ہے کہ کیا ہمارا شور غوغا جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ جسٹیفائڈ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا اصل رول ایزیوم کرتے ہوئے وہ عملی اقدامات خود نہ کریں جو ہمارے بنتے ہیں. جب ہم اپنے عملی اقدامات خود نہ کر سکے، دنیا میں بے شک ہم شور و غوغا مچاتے رہے، اس کا نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک کتون کو زمونږ د میلمنو سره چې کوم دي هغه خبرې اترې جاری دي، خو پروګرام کې شوی دی او وړوکی کمرشل وقفې وخت. تاسو خیبر نیوز ګورئ. پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې بریګیډیر صاحب ستاسو طرف ته راتلل غواړم. تاسو د عبدالله ګیلاني صاحب دا خبره واورېده، دا زما زړه ته هم پرېوته چې د پاکستان قومي کشمیر پالیسي په کار ده، یو کانسټنټ یو مستقل پالیسي په کار ده. دا کمې د پاکستان په کردار کې تاسو هم ګڼئ څنګه چې د کشمیري رور زموږ دا خبره وکړه د وقفې نه مخکې؟ دا زه صرف نه بلکې چیرې هم چې زموږ په کشمیر باندې که کانفرنس کیږي، سیمینار کیږي، که هغې کې کشمیریانونه وي او که د هغې نه علاوه د پاکستان سفارتکار وي او که د هغې نه علاوه د سیاسي چارو یا د دفاعي چارو خلک موجود وي، ټول وایي چې زموږ پالیسي د کشمیر باره کې هغې کې کنسسټنسي نشته دی، هغې کې یووالی او هغې کې د یو قسم په یو موقف باندې تلل او په هغې باندې مضبوط ودرېدل او هغه هر وخت وړاندې کول هغه پکې نه دی، بلکې کله ډېر کم موږ هیر کو کشمیر او کله یې رایاد کو، کله چې کشمیر ګرم شي بیا زموږ هم توجه شي او چې نه وي نو بیا افسوس کوو چې داسې لکه ګیلاني صاحب چې ویل هغه پالیسي تواتر پکې تسلسل پکې نشته، یو خدا چیز دی او دغه وجه ده چې د وجې نه دی د ازادۍ چې کوم بریګیډیر صاحب دا خبره باندې خو پوه شو چې د پاکستان قومي کشمیر پالیسي نشته، خو وي یا پکار ده نو هغه کشمیر پالیسي څه کیدی شي هغې لږ ښه د خال باندې پوه کې؟ ګوره اول خو دا خبره ده چې زمونږ دا 3 کاله وشو، په دې کې جنګونه مو شو، جی بالکل، لیکن هغوی ته ازادي میلاو نه شوه. په دې کې کشمیریان هم تقریبا چې 95,000 خلک د هغوی شهیدان شو، مقبرې ډکې شوې، بل طرف ته تقریبا 11-12 زنانه هغه د هغوی بې حرمتي وشوه. دې نه علاوه تقریبا 1.5 لک ماشومان یتیمان شو او د دې نه علاوه تقریبا چې 1.5 لک نه زیات څومره دي او څه پټ شوي دي او څه زخمیان دي. نو دومره قرباني چې ورکړي ضروري خبره چې هغه قرباني خو یو دا ګڼمه چې هغه به ضایع نه شي،
په دې چې دا قرباني جاری وي نو دا به ضروري خبره ده چې ظلم وایي د حد نه واوړي نو بیا ختمېږي او دغه زه پړم چې دا به کېږي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان دې خبره اترو خبره کوي نو دا د کشمیریانو سره په دې وخت کې چې هندوستان په فشار کې دی دا د پاکستان دپاره د کمزورۍ خبره ده نه ده کول پکار. او درېیمه خبره چې مودي سره بیا خبرې اترې کول چې یو طرف ته وزیر خارجه وایي چې موږ اکسپریکټوم نه منو او بل طرف ته د ډارې خبرو دغه چې وړاندې کمپریهنسیو ډایلاګ شوي دي یا کوم کانفیډنس بلډینګ بریګیډیر صاحب ډاکټر صاحب وختي راسې خاموشه ناستې زه به هغه طرف ته غواړم خو زه یم چې تاسو آخري پوښتنه ستاسو نه دا وکړمه چې مذاکراتو نتیجه هم مونږ ته نه ښکاري. مودي غوندې هډدرم حکمران دی اقوام متحده هم زموږ سره ملګرې نه ده. وختي ما دا ذکر وکړو چې ما سوای د ترکي نه او د ملیشیا نه هغه سعودي عرب غوندې ملک هم زموږ نه په دې موضوع کې چې کم دی یا په دې معامله کې چې کم دی رسته شوی دی. ستاسو په نظر کې چې مذاکرات هم نه دي نتیجه خیز نشي کېدی د پاکستان کشمیر پالیسي هم نشته او مونږ غواړو چې کشمیر آزاد هم شي نو اخیری کو زه یو عام وګړي په حیثیت باندې ویم خو بیا خو د ټوپک لار پاتې د بل لار خو نشته. تاسو ته ښایسته مثال درکړو د نګورنو کاراباخ دا د کشمیر نه ډېره زړه مسله بالکل جی او هغوی د هغوی صدر څلور خبرې وکړي او ډېرې زبردستې وي چې موږ په حق یو او دویمه خبره ده چې د قانون مطابق یو او درېیمه خبره چې اقوام متحده قرارداد مطابق یو او څلورمه خبره دا زموږ حق دی. حق اخیستلو کې نه شرم شته دی او نه هغې خو جنګ وکړو که نه په دې جدید دور کې چې موږ ته دا ویل کېږي چې دنیا د جنګونو روایتي جنګونو نه تېره شوې ده خو آذربایجان خو د ارمینیا خلاف جنګ وکړو که نه بریګیډیر صاحب نو خپله ګټه یې ترلاسه کړه. او نو بس دغه څیز دی موږ ته په سبق دی په دې چې نن سبا لارې ډېرې زیاتې دي یوازې دغه جنګ نه دی داسې نور جنګونه هم چې د هغې رخ معلوم نه وي خو لکه که زه خبره سمرایز کړم ډاکټر صاحب طرف ته به لاړ شم لکه ستاسو په نظر کې د دې دفاعي یا حربي حل نه بغیر بل څه حل نشته تر څو پورې چې هندوستان ته دلته اوسېدل ګران شوي نه وي او د هغې قیمت نشي پوره کولی هندوستان د دغه ځینه نه وځي. ټیک شو ډاکټر صاحب حل طرف ته به راشو مونږ خو دا درې او یا چې کومې مسلې هم بیان کړې د هغې ګټه چې کوم تر اوسه پورې د تحریک منتلې دی په هغې په هکله باندې هم خبرې وکړې. د بریګیډیر صاحب خو ډایرکټ ونه وي خو مطلب هم دا دی چې جنګ یې حل دی په ټوپک په دا مسله حل کېږي. ګیلاني صاحب هم چې کومه خبره وکړه چې پاکستان ټیک ته مذاکرات او دا خو موږ د درې او یا کالو نه چغې وو چې موږ سره مذاکرات وکړو مذاکرات سره هندوستان نه کوي. په 2019 کې چې دی آرټیکل 370 چې کوم دی هغه هم لرې کو او کشمیر دا وخت یو باضابطه یو غټ جیل دی چې په لکونو خلک په هغې کې دا وختي قید دي. حل یې څه دی ستاسو په نظر کې؟ حل که په سیاسي خبرو شي په مذاکراتو شي یا د غټو طاقتونو په مداخلت شي ملګري ملتونو بین الاقوامي تنظیمونو په مداخلت شي نو په دې کې لږ وخت مطلب دی چې لګېدی شي او دغه د هندوستان پاکستان او د کشمیریانو دپاره دروړ دپاره هم د فایدې خبره ده. خو لکه تاسو ذکر وکړو چې په تېرو درې اویا کلونو کې په دې هغه باندې مستقل حل روان ګوره د جنګ ملګرتیا څوک هم نه کوي. صحیح ده.